السلام علیکم. زمونږ د ملک بسړی کمه علمیه جاړي یو کده یو ذمہوار صحافي په حیثیت زه د خپل فرض ګڼم چې خلکو ته یو امید یو مستقبل یو رڼا یو هوپ ورکړم. بل خوا د ریاست هم دا تقاضي دي چې موږ دې همیشه داسې خبرو وکړو څه ته چې هغې مثبت صحافت وي یا مثبت جرنالیزم یا مثبت رپورټینګ ورته وایي چې موږ دې په دې ملک کې تباهۍ بربادۍ یا خرابې خبرې یا خراب کارونه یا تیارې یا بدصورتۍ یوازې نه ښایو، په دې ملک کې چې کومې مثبت او خوشکون خبرې دي او د ښه مستقبل نشاندهي تی کېږي نو موږ په هغې توجه ورکړو چې په دې نوجوان کول کې یو امید یو تمه پیدا شي. خبره درسته ده خو لکه سړی به د کمې پورې دروغ وي او څومره دروغ به وي. موږ خو به یو خو وي امید او د امید چې ته ورکې یو رڼا ورکې نه د هغې یو بنیاد پکاري او یو خو وي هغه خوږه ګولۍ وي یا هغه دروغ وي چې ته لکه هغه ماشومانو له هغه چنچړې ورکې. اوس خبره دا ده چې کوم زموږ تعلیمي نصاب دی اول خو دا ده چې زمونږ د آبادۍ باندې دغه کنټرول تصور چې دی نه هغه اوسه پورې زموږ په ملک کې زیر بحث دی او د هغې مذهبي او اخلاقي جوازونه او خبرې کېږي خو زیاتر خلک چې دی هغه په بهبود آبادۍ یقین نه لري او هر سړی کوشش کوي چې زیات بچي راوړي. یو خو هغې د بچو راوړل چې دی نو دا لکه یو قدرتي عمل او د الله حکم یو دینی تقاضا ګڼي. دویمه دا ده چې اکثر د پښتنو دشمنۍ وي یا د ګټې وټې دپاره د موټو ضرورت وي نو دا زامنو په چکر کې چې دی نو لوړه زیاتې پیدا شي یا بیا که زامن هم زیات وي نو بیا زیات او زیات نو دشمنۍ بیا غریبۍ بیا ناپوهتیا په مختلف حوالو باندې آبادي زیاته ده. بیا په مشکله چې والدین په دغه بچو سبق کوي نو زموږ تعلیمي نظام او نصاب دومره خراب دی چې د تعلیمي ادارو د دیوالونو دننه کم سبقونه وړو ته ښکلي کېږي نو عملي ژوند کې د هغې چې دی نو کپت نشته. بل دا ده چې په مهذبه دنیا کې د حکومت کار دا نه وي چې هغه ملازمتونه ورکړي نوکرۍ ورکړي جابز ورکړي هغه قانون سازي کوي چې کوم پرایویټ سیکټر جابز ورکوي چې هلته د امپلایز استحصال ونشي او په یو ملک کې داسې نظام راښکوي چې هغلته پرایویټ سیکټر زیات نه زیات سرمایه کاري وکړي او هغلته کارخانې روزګارونه کاروبارونه روان شي او زیات نه زیات کپت وشي. نو د حکومت په کچه هم نوکري نشته، پرایویټ سیکټر چې دی نو هم سر خوړلی دی. نوکرۍ ورځ تر ورځه ختمیږي خو چې د هغه لږې ډېرې نوکرۍ راوځي نو د هغې دپاره هم یو نرخ مقرر دی. سیاسي سفارش او وینا او قابلیت اوس نه دی. د تېرو ورځو کې د سکرټریټ کې د ډرایورانو پوسټونه چې دي هغه اعلان شوي دي نو د مصدقه معلوماتو مطابق د ډرایور دپاره قیمت مقرر شوی دی 10 لکه روپۍ. نو څوک چې 10 لکه روپۍ ورکړي نو هغه ته به دا سرکاري ډرایورونه دغه نوکري په پېښور سکرټریټ کې ملو شي. په داسې صورتحال کې نوجوانانو طبقه په ملک کې آبادي زیاته ده، بېروزګاري ده، مشران یا والدین هم چې دی نو ګوناګو مسایلو سره مخامخ دي. یو وخت داسې و چې خلکو ګزارې به کولې، اوس خبره د ګزارې نه متلې ده، ګراني دومره شوې ده چا سره چې سا اساسې وي خلکو هغه خرڅ کړي، کارونه روزګارونه ولاړ دي، ضرورتونه چې دي هغه سیوا شوي دي. هغه یو بل سره به چې خلکو لاس امداد او قرض پور کوو نو د هر چا څخه توان هم نه دی پاتې. نو په داسې کې یو خو سودخواره په ښکاره په دې ملک کې لګیا دي او هغې سره بدماشان یو ظلم کوي چې په هغې حکومت هم قانون سازي وکړي او عدالتونه هم په احکامات جاري کړو، پولیس هم وایي چې موږ د هغې خلاف کار کوو خو هغه د سود هغه نظام چې دی نو هغه نجي طور باندې اوس هم لکه جاري دي. خو د دې نه علاوه څنګه چې ډیجیټل دنیا ته موږ لاړو نو په ډیجیټل ورلډ باندې په سوشل میډیا باندې ډېر سودخواره دي چې هغې یو جدید شکل ورکړی دی او هغې لون ایپس چې دی نو متعارف کړي دي، مختلف کمپنۍ دي او هغې د قرضو یو ایپس چې دي هغه متعارف کړي دي او د هغې هغه پروسیجر یې ډېر اساني ښودلی دی. نو هر څوک په هغه لالچ کې راځي د هغې د هغه اشتهاراتو په رنګینۍ کې او هغه لون ته اپلای وکړي که اوله کې 15 زره نو په لږ وخت کې ورته هغه لکونو ته هغې رسوي. اوس دغه لون چې دی نو په دې باندې چې د سود هغه شرح د هغه ډېره زیاته ده. بیا د دې د ریکوري چې کوم یو نظام دی یو سیسټم دی په هغې کې ډېر زیات بد اخلاقه او بدتمیزه خلک ناست دي او هغې
قرضدارو ته چې په کومه طریقه ټلیفون کوي هغې ته کوم ذهني اذیت ورکړي. بل په دې ایپ کې هغې یو کار کوي چې تاسو کله اپلای کوئ نو ستاسو ډیوایس ته د ایکسس اجازت وغواړي. هغه اجازت چې تاسو ورکړئ نو تاسو سره چې څومره خلک ستاسو په فون بک کې موجود وي، ستاسو څونه رابطې وي، د هغه ټولو خلکو ډیټا نمبر یې لاړ شي. نو هغه بیا دې په 15 رقم کې شرموي. نو بیا ګوري چې چې ستا ایمیجیټ کوم ریلیشن دی، رشتې دي، دوستان دي، تعلقدار دي، نازکې رشتې دي، پیژنګلو دي، نو بیا هغه خلکو ته هم ټلیفون کوي. یعنې لکه دومره پتا یو سماجي پریشر راولي، دومره یو شرمول راولي. بیا غیر قانوني دمکۍ ورکوي چې په نادره کې به ستاسو کارډ بلاک کړو، په تاسو به ایف آی آر وکړو. سټیټ بانک یا نورې چې کومې متعلقه ادارې دي هغې د دې دپاره څه واضح قانون سازي نه کوي، نه یې کړې ده، نه کوي. شاید چې دا یو ملي بګت وي. بیا که نورې کوم متعلقه ادارې دي نو هغې په دې چک پړتال نګراني نه ساتي. بیا دا خلک چې دی نو په دغه شرمولو، دبو، دوړه دبو، شرمول، تنګول، ذهني اذیت، د دې نه بیا مخکې یو قدم دا دی چې په هر ښار کې دي د ریکوري په نوم باندې د ښار بسته عالب چې دی نو بدماشان چې دی هغه ځان سره تړلي دي، هغې ځان سره نوکران کړي دي او دوی هغې ته ریکوري ټیم وایي. نو بیا د دغې خلکو په کورونو باندې د هغې علاقې چې دی نو بستالب جرایم پیشه ودرېږي او په اوږد زور هغه پیسې غواړي. نو د دې د وجې نه ذهني امراض هم سیوا شوي دي. د دې د وجو نه ډېر زیات چې دی نو کوم خلکو چې قرضونه اخیستي دي نو هغې خودکشي وکړي. دا یو ډېر ظالمانه او جابرانه نظام دی. دا یو اکټوپس دی چې په پنجو کې دې واخلي نو د ژوند نه دې وباسي. نو یو خلکو ته خواست دی چې دا لونس چې دی نو قطعا وانخلي که د لوږې نه مري. او دویم د حکومت او متعلقه ادارو ته دا خواست دی چې د دې خلاف چې دی نو قانوني کاروي پکار دی. اجازه غواړم. د الله په امان.